زه هم حق حیرانه شوی وم چې په دې الیمین ګنډاپور کې دا دومره غیرت او دا جرأت څنګه راغی. دلته چې څوک د کرسۍ نه کوزېدو ولی او د هغه وزارت ختمېدو ولی نو هغه بیا څه چل کوي؟ هغه دغه بېوقوفه او دغه خرو پښتنو نه بیا ځان لیډر جوړوي چې زه بیا لیډر یم. نو الیمین ګنډاپور 2 کاله وشو د پسې موږ پلها ستغې سپورې او پلها کنځر مو ورپسې وکړو. اوس د ده د کورسۍ د ختمېدو وخت راغلی دی. دی کله د امن پاڅون لځي. په دې 2 کالو کې تا د پښتنو په حقله باندې کم کار وکړو. نو زما دغه بېوقوفو او دغه خرو پښتنو ته دغه پیغام دی چې دی به بیا ځان نه لیډرګۍ جوړوي او دغه بېوقوفو او خره پښتانه به راوباسي چې ما پسې چې کوم دی زه د هلتې نه خط راغی د دلتې نه خط راغی زه د چا په وینا باندې کوز کړم. ته چې چا راوستی وي اخ که به دې په ښځه رالګي او کوزی به دې او تا د پښتنو په حقله باندې دومره کار هم نه دی کړی. نه دی د امن دپاره اوس د سپینه جنډه راغسې او سپینه خولۍ یې په سر کړي او د امن دپاره او د دغه دپاره د امن پاڅون دپاره چغې وي. په دې 2 کالو کې تا څو اپریشنې په مردان کې ډرون حملې وشوې، د مردانه پورې ډرون حملې راورسېدې. په تیرا په خیبر پختونخوا کې په مدرسې په ماشومان څومره علما په دې تیر شوې روژه کې شهیدان شو. حقاني او کوړه خټک ته وګوره، مفتي منیر شاکر ته وګوره، مولانا خانزیب صاحب ته وګوره، د دې ټولو قاتل ته او اوس بیا چغې مه وهه دغه بېوقوفو خرو پښتنو ته وایم چې دی درنه بیا چې کوم دی ځان نه لیډر جوړی او تاسو نه خره جوړی نو دی د کورسۍ نه تلو واله دی. ده نه بیا چې کوم دی ووټ ور نه کوي.